تاسو ته جي زمونږ د ملګري رینګ وکړو د هغې نه بعد چې کوم دی نو ډاکټر هم را پیدا شو ستاسو د یرې د وجې ډاکټر هم جي را پیدا شو مخې سره او کسان مسان هم چې کوم دی نو منډې سرډې جوړې شوې کتونکو د رزړ هسپتال کې الحمدلله د رزړ هسپتال چې کوم دی دا د پښتونخوا د ټولو نه غټ هسپتال دی دلته کې چې کومې مشینرۍ دي هغه په نور هسپتالونو کې نشته خو بدمرغي دا چې کله مشري صحیح خلکو ته میلو شي او صحیح ته میلو نه شي نو خو ښه هسپتالونه یو ښه بلډینګونه یو ښه مشینرۍ وي نو د هغه بېماني وي خلکو ته پکې هغه سهولیات نه وي یعنې دا هسپتال په کوم انداز کې چې جوړ شوی دی کوم بلډینګ چې جوړ شوی دی کومې مشینرۍ چې راغلي دي د هغې موږ کله هم بد نه شو ویلی چې ده ووایو چېرې په دې هسپتال کې د څه کمې دي د هېڅ کمې هم نشته هر څه پکې دي خو د دې خدای دې خلکو موږ ته کالونه کول روجه ده او خپله پېژنګلو که څه به وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه نجیم آباد اوسېدونکی یم ویسي نجیم آباد چیرمین یم وروره سهار دلته رالم خپل مې 2 بچي راوستي و خېټه خرابه ایمرجنسي ده اول خو چې دلته یو ډاکټر ناست و بس هغه به کله اودسماتې له لاړ او کله څه له لاړ ځي حالات دغه شان و ما ورته چېرې چې دا څه چل دی چې بیا هغه لیکل چې هغه بیا لیکل وکړله بیا ورله ما ورته چېرې چې دا ډراپ یا دغه جي بیا یو نرس هم نه وه خدای شته دلته خلک په ایمان داره لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا کلمه مې ته ووې چې دې ځانه خلک خفه لاړل چې ورور د موږ اوس نشته چې په 2-2.5-300 روپۍ کیلونۍ رالو نو چې دا دلته راړو نو کلي کې په 300 روپۍ وله غونډه دوی ولې نه رالو هغوی داسې لاړل خفه بیا زه جي ځای نه لاړم چې دلته زموږ کارونه شو بیا زه لاړم اکسیجن صاحب جي نو په هسپتال کې نو لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې ته تېره کړه چې 11:30 بجې وې یا او باندې 11 دغه ټیم عثمانیر دی خو چې هغه ونه شو چې بیا ما رنګ وکړه یاره چې موږ اوس بیا کوم ځای ته لاړ شو بیا لاړم هغه دفتر ته جي دا یو سره نمبر شته هلته مې جي درخواست ولیکه څه ګډوډ مې ولیکه پوره راتللم نه په خپله مې ولیکه بیا د هغه ځای نه هغوی بشر دلته نه ده او کچرو ته لاړ شه هلته میډم ناسته ده جي چې میډم له مې هغه درخواست راوړو میډم پرې راته لیکل وکړه چې ورشه د اکسیجن صاحب ته ومیلو اکسیجن صاحب له چې رالم جي هغه خو په ما ښه پوره بدماشي وکړه چې ته څه کولی شو خیر به هر حال به موږ غریبان ما ورته چې جي تاسو زموږ د تپوس دپاره ناست یې مونږ به تاسو درخواست کې مې جي دا ولیکل چې نه ډاکټران شته نه نرس شته نه ښه شته نه بد شته تاسو ورته مې جي دا وویل د هغه کس ناست و هغه وخت حسین صاحب نو یو امیر صاحب ما ورته راځه زه سهار راغلی یم جي اوس په څه ټیمي جي اوس ټیم کتونکو روجې ښه لنډه شوې 6 منټ او 3 بجې دي سهار څه ټیم راغلی سهار جي بس راغلی یم روجې دا کلمې یې بار بار په دې تېرې کړې چې نه پې زید بار کوم او نه دې په مید بار کوي او دا ټول حکومت چې کوم دی دا نو دا په ټویټر په فیسبوک او په تصویر کلپ او ټنګ او تصویر او په دغه نو ځکه دا بار بار کلمې تېرې کړې ته مطمئن راشد مونږ هم سهار راغلي وو څه ټیم راغلی 9 بجو کې راغلي 9 بجې راغلي 9 بجې دلته ډاکټر تم سره نه مونږ اوس راغلي دلته ته څه ټیم راځه ان شاء الله دغه 11:30 بجې راغلي وو او دا ترتیب په دې وجه روان دی چې لکه مطلب دا دی ډاکټران ګوره چې یو ته لکه هغوی ته لکه مور او دغه شوه نو خلکو ګوره یو ډاکټر لاړ شي نو بل راولي نو تیار کړي نو کار روان په روان وي هغه مطلب دا یو پاسې نو خلک بانډه ووه نو چاته ویوښه کیلونۍ په پیرول چاته څه وي چاته څه وي نو کار بې ترتیبه روان دی موږ د هغوی لکه غم او ښادي هر څه یې منو مونځ یې منو هر څه یې منو خو لیکن دا ده چې کار په ترتیب روان وي نو موږ هم ترې مطمئن یو او مطلب دا خلک هم ترې مطمئن وي خو لکه دې کې سهار هم کسان ته د کوم ځای وروره زه د سړېرو یم سړېرو څه ټیم راغلی زه اوس سهار 11 بجې راغلی 3 بجې دي څه وویل په دې دغه کې دا ویل چې نه سټاف برابر دی نو موږ هغلته یو بېره لاړو وایي ایمرجنسي ته لاړ شئ چې عام علاج نو په ایمرجنسي کې چې د ایمرجنسي علاج یې هلته یې کوي سورانه لوبه د سوران سیسټم دی والله خو موږ یې څه په پته پوهېږو کتونکو دونه ښکلی هسپتال که نه دومره ښکلی هسپتال هر څه پکې مالاماله اوس دا کمزوري د چا ده زه دې ته ریان یم سزا او جزا شته دی نه چې سزا او جزا وي نو هر څه به ټیک ټاک وو دا خو تاسو د دې خلکو خبرې واورېدې د ملګري سار راغلی دی د علاقې خلکو په یو اعتماد کړی دی اوټونه یې ورکړي دي خپل نجیم آباد چې کوم دی چیرمین دی خو بیا هم په هره خبره کې کلمه په تېره کړه چې یاره څوک به وایي چې ده ورسره یا ذاتي لانجه وه یا ذاتي خبرې وي بل دا ده چې یو MS دا هسپتال هم چلی یو هغه ډیچکو غټ هسپتال هم چلی دا ډېره ګرانه ده دوی سره ویکنسۍ کمې وي داسې کوالټۍ والا قابل ډاکټران نشته دي
ډېره حیران کون شانته څنګه چې د ورو وي چې عجیبه شانته لانجه د ایمرجنسي او دا واغه دا ډېره ګرانه ده ډېره ګرانه ده دا هسپتال به هم راله هغه شانته شړ کي څنګه چې هغه شړ دی دې ته توجه پکار ده خو د ضلع کې انتظامیه وي خو دلته ایم پی او ایم ان ای وي نو هغوی ته زمونږ خواست دی چې د خلکو په خال باندې رحم وکړي د خلکو اوټونه ورکړي دي د دې جلسو جلسونو نه راوځئ بیا به د دې خلکو کوڅو له ځئ څنګه ویم چې د ایمرجنسي کې کوم دغه چې هغه الاوډ شي د خلکو ته چې دې مار یو څیز پسې جي بار مړلی نه وای لکه دلته یو ماشوم وختي دوکان هم ډېر لرې که دوکان جي لرې ماشوم پکې مړ شي نن یو ماشوم مړ شو چې هغه ته یوې کیلونه ورته ولېږه کیلونه بار نه راواله چې هغه غریب ته او راته نو بس الله دې بس هغه وبخښي دا تپوس ته وکړه خیر دې مړ دې موږ تاسو ته څه دروغ خو نه وایو څه به پې تېر شوي نو بس جي مور دلته لیونی وه بلکل لیونی وه هغې خیر تاسو ته په بدل د چا ولګوي موږ به راوالو هغې غریبه جټه ښځه وه هغې دا مطلب و چې زه د بل هغه به ورته ولېږي زه به ولې بیا ورکړم نو دغه جی مسلې دي چې ایمرجنسي سړی راشي دی کې خورسه اویلیبل دي دا ایم اس او دا ډاکټران او دا مله د ماشوم ذمواره ده ښه دا نه چې الله ته منظوره وه الله ته منظوره وه به د هغه مرګ و الله ته بالکل منظوره وه الله پاک تعالی سر سترګې هم درکړي ته دلته به یې کورسۍ هم کېنولې کیلونۍ له چې کوم دی نو رزړو ته ځې بیا راځې نو لکه دا د ډیلیوري کیس دی دلته کې چې بس وي الله ته منظوره وه ماشوم وشي مړ شي ولې نرس صاحبه چې کومه ده نه په موبایل کې لګیا وي او فیسبوک دا غټې غټې موبایل نه اصلې ماګانې دا په دې هسپتال بندول دي هلته هغوی ته دې فرصت نه میلاویږي اوري دلته کې چې د ماسپښین نه پس الټراساونډ هم دي او چې کوم دی نو بس والله څه به ووایو نو ډېر ماسپښین خو پرېږده موږ دروازې خم کړو سهار نښه بجې راغلي لکه دلته کې چې د کومې زنانه راشي چې که نه او دوی د دې ځای نه بیا چرخدي ته لېږي هغوی الټراساونډ پسې د سهار دلته کې الټراساونډ وي او د ماسپښین نه پس الټراساونډ نه نو ډېر مشکلات دي که نه هغه زنانه بیمارې وي څه هغوی ته خپل تکلیفونه او بیا چې کوم دي دوی د دې ځای نه هغوی چرخدي ته لېږي نو بیا خو ډېره زیاته مشکلات بس خدای د امریکې بیخ بنیاد وباسي د زړو هسپتال ته هم رسېدل دا د هغوی سازش دی او د هغوی د سازش په وجه باندې نن چې کوم دی د رزړو د هسپتال دا خال دی چې ډاکټران ورکې نشته خلکه کړېږي نن پکې یو ماشوم مړ شو او د دغې د وجې مړ شو چې کیلونه هغه ځای نه روړه کیلونه دې ځای نه روړه دا وګوره څومره خلک اګین دومره غټ بلډنګ یې دومره غټ هسپتال هر سهولت پکې شته که نه داسې هسپتال چې کوم دی که نه داسې هسپتال چې کوم دی نو په پاکستان کې په ډېرو کمو ځایونو کې داسې هسپتالونو داسې بلډنګونو داسې هر څه دي السلام علیکم جی زه سهار تقریبا لس نیمې بجې جی راغلی ډاکټر له راغلی او جی ډاکټر ماشوم چیک کي او جی ډاکټر نشته نه جی ډاکټر نو جی بس انتظار د مونځ ټایم شو جی مونځ هم رانه لاړه جی او ټوله ورځ راباندې دلته کې تېره شوه تاسو ته جی زمونږ د ملګري رینګ وکړو د هغې نه بعد چې کوم دی نو ډاکټر هم را پیدا شو ستاسو د یرې د وجې ډاکټر هم جی را پیدا شو مخې سره او کسان مسان هم چې کوم دی نو منډې سرډې جوړې شوې نو جی لکه زمونږ خو غریبي رسار د ټوله ورځ دیاړي او بیا چې کوم دی نو بشي را په مخه کړو لکه کم از کم دونه د غریب سړي خیال ساتل لږ پکار دی کتونکو زه د ډي سي صاحب نه د دې ځای د ایم پی ای صاحب نه د دې ځای د ایم ان ای صاحب نه د ډیچو صاحب نه د محکمه خل نه د هغوی نه به صرف ګیله وکړم نور خاص هم څه نشو کولی خو څه وایو نو بیا د امریکې سازش دی او امریکې چې کوم دی نو دا د رزړ هسپتال هم دې ځای ته ورسوم چې ډاکټر پکې نه کینی نو هر څه چې کوم دی نو دلته کې کوي اصلي ځمکني حقایق ته راشئ اصلي مسایل څه دي دا موږ د ډاکټرانو په غلامۍ کې راځو که نه دې غلامۍ نه مو خلاص کړي دا موږ له د دې غلامۍ نه خلاص کړل امریکا به خپل کار کوي دومره غټ هسپتال جوړ شوی دی دومره غټه مریضان راځي په دې هسپتال څومره انکم به د دې هسپتال نه دې خزانې ته وي خو توجه نه ورکړی کېږي دلته پکارو چې سټورونه پکارو دا کیلونۍ له چلته کې ځي نن یو ماشوم مړ شوی دی مړ شوی که نه ماشوم مړ شو دغه کیلونۍ په وجه باندې ډېره مننه خوشحاله